قدرمنو مسلمانانو دا هغه عظیم الشان میاشته ده د اسلامي کال اومه میاشته ده. دې میاشتې ته ما رجب المرجب ویل کیږي. رجب وایي وسطه. رجب دا د ترجب څخه مشتق دی. د دې معنا ده تعظیم. دې میاشته ده عجب هم ویل کیږي ځکه چې په دې میاشته کې الله جل جلاله د انسانانو توبې قبلوي او پر دوی باندې رحمتونه نازلوي او د دوی عملونه قبلوي. او د رجب دا په جنت کې یو نهر دی. د هغه اوبه دومره تک سپینې دي، د شیدو هم زیاتې سپینې دي، د شهد څخه زیاتې خوږې دي او د یخي څخه زیاتې یخې دي. د دې څخه هیڅوک شک نشي کولی، لیکن هغه انسان یې کولی سي چې د رجب میاشته کې روژې نیولې وي، هغه دپاره دا نهر تیار سوی دی په جنت کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې رجب دا د الله جل جلاله میاشته ده، شعبان دا زما میاشته ده، رمضان دا زما د امت میاشته ده. قدرمنو مسلمانانو، رجب دا د 3 تورو څخه جوړ دی: را، جیم، با. را څخه مراد د الله رحمت دی، د جم څخه مراد د بنده جرم او ګناه ده، او د با څخه مراد د الله پاک بریت دی. قدرمنو مسلمانانو، چې کله انسان ګناه وکړي، جرم وکړي، الله جل جلاله د دې جرم او د ګناه څخه خلاصوي په دې میاشته کې. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې کوم انسان د رجب 28 تاریخ روژه ونیسي، الله جل جلاله د دې انسان دپاره د 8 میاشتو روژې ثواب لیکي. او ځکه چې په دې ورځ باندې اول حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام باندې رسالت راوړي، او په دغه ورځ باندې معراج وسو. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې دا میاشته د رجب دا اسم میانه ده، ځکه چې په دې میاشته کې انسانان ته د ایمان او د رضامندي ورځ ده. او په دې ورځ باندې که څوک روژه ونیسي، الله جل جلاله دا بنده د ډیر غټ رضامندۍ مستحق اسلو. یو واقعه راوړي کتاب چې یو زنانه ولا په بیت المقدس کې وسیدله، او پر رجب المرجب په دې میاشته کې دې زنانې هر ورځ 1000 واره قل ولا ویله، او دې زنانې معمولي څه کپړې به اغوستلې. چې کله دا زنانه بیماره سوله، خپل بچی ته وصیت کوي چې ای زوی، زما د مرګ بعد زما چې دا کم معمولي او د وړي کپړې دي، دا به زما سره په کفن کې پټې کې او په قبر کې به زما سره بندي کې. چې کله دا زنانه مړه سوله، هغه بچی وصیت پر ځای نه کوي. څو ورځې ما بعد بچی مور په خوب ویني، مور ورته وایي چې ای بچی زه ستا څخه خوشحاله نه یم. بچی ډیر پریشانه سلو چې ولې مورجانې. مور ورته فرمایي چې تا زما وصیت پر ځای نه کوي، ما کوم تا ته وصیت په دنیا کې کړی و هغه تا پر ځای نه راوړي. بچی ډیر ګبراو سلو او پریشانه سلو، د ادرې وخاته روان سلو. هغه د مورجانې کپړې راواخیستلې و قبر ته رالی. چې کله قبر وشانی او وی کتله د مور نسته، بچی ډیر حیران سلو او د پاسه आवाज وسلو چې ای ته نه پیژنې، دا خو د رجب د میاشتې دې قدر کړی وو، اطاعت یې کړی وو، او موږ کله څوک تنها نه پرېږدو چې څوک د رجب د میاشتې قدر وکړي، اطاعت وکړي، په قبر کې دی موږ یوازې نه پرېږدو. قدرمنو مسلمانانو، بل روایت راوړي چې کله د رجب د میاشتې اوله جمعه راسي او څوک د شپې 23مه حصه کې ولاړ سي او هر فرشته د روژادي دپاره بخښ کوي چې کوم څوک
اوله جمعه د رجب د میاشتې روژه نیسي او فرشته د روژادي دپاره د بخښ دعا کوي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام ارشاد وفرمایي چې کم مؤمن مسلمان د رجب د میاشتې 3 روژې ونیسي، الله جل جلاله دغه انسان په اعمالنامه کې د 900 کالو عبادت ثواب ورکوي. قدرمنو مسلمانانو دا دومره عظیم الشان میاشته ده. د دې څخه بعد بیا د شعبان میاشته را روانه ده چې موږ په پښتو کې برات ورته وایي. د هغه څخه بعد بیا د رمضان میاشته ده. قدرمنو مسلمانانو الله جل جلاله دې موږ ته د عبادت توفیق راکړي چې د دې 3 میاشتو خاص عبادت وکړو او خاص خیال وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.